هغه غریبه لیوانې را قسم دی چې په ژوندون یې لیوانې کړې را پوه شوې په ژوندون لیوانې را وسترول دل ازار کوي دا ملزم مونږ په د بټتل په خوړ کې نیولې دی او باقاعده تور باندې د انکشاف کړی دی چېرې دا قتل ما په خپله کړی دی او دوی څه منشیات مطلب آی سیډکټ مو نو په دې وجه دا روغ خپل ورویسته دی زما داسې ورورولي وه لکه انډیوالي سره ورورولي د خلکو ویل چې دا سره ملګري دي خو د حالاتو د سیسټم سره داسې کړي لکه دشمنان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کهانی. ګرانو ملګرو، د سربند تاڼې په حدودو کې یو ډیره دردناکه واقعه شوې ده. یو ورور لګي شوی دی او بل ورور یې قتل کړی دی. پولیس لګي شوي دي، ملزم یې نیولی دی. د دې کیس حوالې سره دا واقعه څنګه شوې وه، جګړه پسه شوې وه، دې حوالې سره به مونږ ملزم سره هم خبرې کوو، ایس ایچ او صاحب سره به هم خبرې کوو. مونږ سره اوسئ. تر اوسه پورې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضروري سبسکرایب کړئ. زه دې ټایم کې بټتل کې چې کوم قتل شوی و د هغه ورور عبدالاحد سره ولاړ یم. دوی نه به پوښتنه کوو چې دا جګړه څنګه شوې وه او د دې دواړو وروڼو په څه شي باندې اختلافات شوي وو، په دغه ورځ څه وشو. جی السلام علیکم. سرجیا سه کار و د مونږ ورور په پیار کړی و مستقیم چې کوم دی په نشه کې و تله و دی په موږ د ورور پیار کړی و چې تاڼې نه راشي سربند ته هغې تاڼه کې بټتل تاڼه کې پروت کړی و او چې زما لاسونه غوڅې دا خبره وه چې کله موږ ډبه ورته راغلو سربند تاڼې له هغه ټلاپونه وکړو مستقیم یې ټلاپونه وکړو مستقیم چې ورته ویل یاره اوس چې سربند تاڼې راغلی یم طرف سره راشه که نه هغې ورته ویل چې نه اوس مه راځه چې بیا ماښام راشي ماښام به کور کې لګوو ګاپ لګوو. بیا تاڼې له موږ ډبه ووتلو هغه کور له پسې ورغلو چې کور له پسې ورغلو هسې مستقیم سره پستول و په نشه کې و دې له پته ونه لګېدله او چې کله ورغلو چې یو ډزې پرې وکړو موږ ورباد شو پوه شو بس غریب پوره وه بس ته چې مه راځه پوه شو دا ور روان دی ورته چې دا ورور مې پوه شو باوجود هم بس دې پرې ډزې وکړې او مستقیم ویشتی دی. دا تا چې کوم خبره وکړه که نه چې د څه نشه کوله او دې کله مخکې تاسو داخل کړی اوس هم څه پروګرام ورته و داسې سرجي دې پهله نشه کوله بیا سعودیه لاړو څه نشه یې کول آیس او اشنې ګولې یې خوړلې بیا سعودیه لاړو بیا پرېښي اوس راغلی 15 کاله پس راغلو سرجي 15 اوس یې نه خپله نه نه سرګټ یو شی نه که سرګټ بیا څه کول داسې کله یې نشه کړې وه دا اوس بیا هم په هسپتال کې ورکړو مسافر و یو 10 ورځې په تېر کې خفه پې شو مونږ چې بس ټایم یې پوره و تلو واپس بیا تلو سعودیه له تلو ټایم یې پوره و په دا ورځ یې نشه کړې و په نشه کې و دا ورور یې باز کول مو ویشتو پوه شو. دا وه د دې وروڼو د دې خپلو کې جګړه په څه وجه شوې وه؟ سرجي جګړه همدا نه وه پوه شوي چې جګړه هم نه وه دې نشه کې و دې پرې رپورټ کړی و مین خبره دا وه دا پسې راغلو دې هسپتال له بوتلو سرجي چې هسپتال له یې بوځم ورور یې سړی پې خفه کېږي تر چې زه هسپتال له بوځم پوه شو دې را پته نه وه چې داسې پستول دی په ډای کې پې ډزې وکړې. د څه شي هسپتال ته یې بوتلو، څه دپاره یې بوتلو؟ نشې هسپتال دی نشیانو پوه شوی چې داخل شي داخل وکړو کې چې ښه شي دا خبره سرجي. دغه ټایم چې کوم کله ورپسې بیا د تماچا راایستې ده نو دې مجتبا څه کوشش کړی د ځان بچ کولو یا نور ستاسو وروڼه چې کور کې څوک موجود وو؟ سرجي بس دا واته چې ته مې ورور یې پوه کوشش یې وکړو بس دغه بې ډزې وکړې بس مخامخ ورته بس ولګېدلو. سرجي دا مجتبا چې کوم دی د واده ماده شوی بچي شته؟ نه سرجي ښځه ورته کړې وه او نور واده ماده نه و بس پروګرام واده نه پس تسیر کولو غریب لا پوه شو. د چالم د واده پروګرام سیټ کول؟ دا بالا بس نه پس واده پروګرام وواسطې هغه شی پاتې شو دی. تاسو څو وروریان یې؟ جی موږ 15 یو او 15 واړه په یو کور کې اوسېږئ؟ او یو کور کې یو. د دې مخکې هم چېرته جنګ جګړې شوې وې که نه په دغه ټایم باندې شوې؟ نه سرجي څه جګړې مګړې نه شوي بس داسې هېڅ خبره هم نه وه سرجي بس دا نشه کړې وه په نشه کې و مین خبره نشي ده سرجي هېڅ څکلي وو. مجتبا څه کار کولو؟ سرجي بس هغه بزنس کولو لارې مارې و بس دا کار یې کولو غریب اسمان دی والې دا. کله چې دا جګړه کېده دا په کور کې دننه شوې په دغه ټایم په کور کې څوک څوک وو؟ سرجي دا کور نه بهر شوی و پټو سره شوی وه او بهر کور نه پټي به دې کې شوی وه. نو دغلته ستاسو بل څوک ورور موجود نه و چې هغه ته دې خلاصې کړې وې یا څه داسې؟ یا سرجي ورته ویل بس کمینې ولی او غریب پوه شو 2-3 ځلې مجابا ته دې خوا کړو او بس مجابا دا مطلب چې ورور مې خو نه ولي که نه هغه دا مطلب چې دا مې څنګه ولي که نه هغه ته مې ورور یو ځل یې هسپتال بوځه په نشه کې وه ته چې نه ته مې لاسونه غوڅې بس دا خبره وه بس سرجي بې ډزې وکړې. ستا یو ورور وفات شو که نه او یو جیل ته به دا دې لاړ شي تا پې دعوه کړې ده دې نه مخکې دې ورور ته ستاسو څه خیال دی دا معاف کوئ که نه داسې څه روغې موغې څه خبره؟ سرجي مله مشر ورور دی بل دی پوه شوې او دا به مونږ مشوره کوو خو څه وې مله مور یې ته لیونۍ کړې را ژوندون لیونۍ را یو خو مشکله ځایم چې بس در وباسو جیل نه
هغې ته چې کله دا پته ولګېده چې داسې واقعه وشوه د هغې اوس څه پوزیشن دی هغه غریبه لیوانې را قسم دی چې په ژوندون یې لیوانې کړې را پوه شوې ژوندون لیوانې را وس ترول د لازار کوي یادوي صحیح خپل دا زوی یادوي یا بل زوی یادوي دا په کنځلو کې یادې د کنځلې خیرې کې پوه شو بل نه بس ساده سه وکنه زړه ټوکړای و ته به لای کړه کله چې اوس هغه خپل مجتبا یادوي ستامور تاسو ولې څه تسلي ورکوي چې مونږ وته چې مونږ یو کنه اسنه یو پټابل په خیمه در کوم مونږ در کوم مونږ د زمان یو خو بس هغه و ډېر نه ته لکه مو به داسې وکنه ډېر وته نه زو سرچا او مجتبا واده ته یاد کړه چې واده یې تیارو کله واده دغه څه تیارې مره تاسو کړې سرجی مونږ د پټکل راغلی نو کور وو او بس وس کوټه موټه سیټینګ مارشي او جوړول بعد نه پاس واده واس کې چې مونږ د جنا پاسو کوم خدای نه کړو کنه بس قسمت کې ونه غریب د دې الګ سو بچی دا مستقیم چې کوم دی مستقیم یو بچی دی د کور والو تاسو سره د کنه تلې دا نه مونږ قرار دا وس هغه سوي د کور والا سوي د واقعي باره کې بس سرجی په خلکو لا وس سم نه ویلې بس لغام دینو او مشوره وکړو کار سو شول ګرانو کتونکو دې ټیم زه مستقیم سره ولاړم چې کم د رور د قتل په الزام کې پولیس نیولې دي د سره به خبرې کوو چې دا قتل څنګه شوی وجه څه وه او دغه ورځ باندې د دې جګړه څه شوې وه چې په هغې دې لګي شو او خپل رور یې قتل کړو جی مستقیم خان او په دې وجه باندې ورور سره زما جګړه راغله او بس دغه کمې وګړنه ولګېده بس وفات شو تا باندې چې کوم رور عبدالاحد رپورټ کړی دی هغه ویلي دي چې د آیس کل او د خپل رور باندې اوس رپورټ هم کړی او دې ټیم کې بیا موږ د هسپتال ته بوتلو داخلولم دا څنګه خبره سر جی دی کې خو هیڅ حقیقت نشته کنه لکه دی ځکه نشي وینو ما به پښپتاویا لکه روپۍ دی له کور نه جوړولې نو دا الزامونه یې را باندې لګیا نو په دې وجه باندې من ورور دغه شوی کني زه په خپایم په خوشحال نه یم ولکه بس یو ناڅاپي به دا مسله راغله ته څه کار کې او تا د رونو دپاره اوسه پورې څه کړي دي ما خورونو لپاره لکه ډېر څه کړي کور مې ورته جوړ کړ او دې لپاره دا اته کاله ما مسافرتیا وکړه په دې کم عمر کې ښځې مې د ورور له مې کوم چې وفات شو دله ما جنیم کړې وه لکه ډېر هر څه مونږ خو سره شریک یو څه دغه شته نه دا د کور څنګه خبره چې کور دې ولا جوړ کړی او دا څنګه لکه دې ته اوس دا دلته چې مونږ کوم کور دی دا هر څه دا ورته ما کړي یا لا کړي او ما کړي یو روپۍ پکې یو نه لګولې 64 لک روپۍ مې په ورته لګولې او دې نه بغیر نور هم هر څه به زموږ کورونه یې دغه دي هر څه نور به کوو په دغه په دغه ورځ باندې دا جګړه چې وشوه که نه خو څنګه دا جګړه چې جوړه شوه نو دې کې دا ډز مسته خبره څنګه ورسېده لکه رور دې ستا یې خبره نه منله هغه ستا خبره نه منله ډز ته څنګه خبر لاړه چې دا داسې حساب و زه دې نه مخکې تاڼې لاړم تاله ما وویل که نه لکه دې سره زه دغه شوی وم لکه نایدباره شوی وم بیا تاڼې له پسې لاړم هلته مې مرزا صاحب ورته ټلفون هم وکړه ما دې رور لا چې ته راشه یاره د ورور سره ستاسو خبرې د سره خبره کنفرم کړه او دا صحیح حساب دی ده ورته چې زه بیا سره رابطه کوم بل ځای یم مرزا له یې داسې وویل او بیا تقریبا چې 10 منټه پس راغلو چې رالو ما ویل چې تا تاڼې لا څنګه تللی یم چې تا له ما ټلفون هم وکړه چې تاڼې لا په دې کې ساتلی یم او ته ما سره په خبره باندې ځان پوه کړه نو هغه ما ته وویل چې نه 3-4 ملګري ورسره نور هم وو لکه مړه بس په هغه ټایم کې هم زه نیولم ما ورسره لکه باډۍ نه لږ ښه مو ما ورته داسې منډه غوندې کوشش هم وکړه خو راپسې و زما دا کوم رور چې اوس راغلی و عبدالاحد ده ته یې رینګ وکړو چله تمانچه راوړه که نه نو جي بس بیا ما د خپلې یارې نه او د خپل د هغې نه بس ما پرې باندې پیر کړې او ولګېدم لکه رور خو څنګه ته وایې تا ولا دونه مسافرتیا کړې ده کور دې ولا جوړ کړی ډېره خوږه رشته ده که نه څه ټایم چې پې دا ډس کولو دې ټایم کې داسې زړه کې څه دغه رانه سر جي قسم په ذات ته که په دې ټایم کې پوه شوی یم کنې زه ته لاړم ښه لرې ته لاړم دا راپسې و او بس بیا ورته راستون شوم بیا راته هېڅ اندازه نه لګېدلې کنې ما له ټولو ورورانو کې دا ډېر خوږ ورور و ته ډېر لاړم خو دې په ما پسې و لکه زما د دا مطلب و چې زه د څه طریقې سره مونږ نه بچ نشي ونیسي بس بیا ما له هم دماغو کار نه کړی په راستون شوی پسې او بس ډزې مې پکوي نه ته وایې چې وین مې نه نیسي ته څه دپاره نیوې و دې ویل چې دا به زه اوس ونیسم ووایم چې یاره دا نشه او دا وغه هسپتال که نه نو یو ځل یې مخکې هم بوتلی وم هسپتال والا چې هلته زما ټیسټ وکړه زما کې سره د نشې هېڅ قسم دغه نه و او بس بیا هغې ویل چې ښه دی وپته تېره کړه دا وغه ما چې یاره دا خو که راسره وخت نه تېری سپاره ته ویې چې نه لاړ شم کور مې ورته جوړ کړی تاسو پکې اوسېږئ زه نه خفه کېږم ځان نه به کوارټر ونیسم خو لکه چټي په چټي سیسټم دا دغه دې ویل چې نه دا دې واغه دي بس خپل الزامونه او دغه چې څه دغه به وکړه نه هغه دغه به په ما باندې راکړه ځان صفا کوو چې راته داسې واسې حقیقت به یې نه دغه کړو نو بس دا مسله نور څه دغه نشته کله چې تا دې ډز باندې وویشتو که نه نو بیا دې ورته کتلي دي چېرته جنازې لا یا څه کوشش دې کړي قبر له ورغلی ځکه ته خو بیا وتښتېدې که نه ده دې دغه ټایم سره بیا وکتل
جی ورته ومې کتل ښه صحیح پې خفه شوم او بس ترې روان شوم ښه په مزه بس لاړم. بیا د هغې نه تر اوسه پورې چې کم وخت تیر دی دغې کم یو وخت داسې راغلی دی چې د ده څه خبره درته رایاده شوي یا ستومانه شوې؟ جی زه خو ما ورته ویل زه په هغه ټایم باندې هم پې خفه وم اوس هم پې خفه یم خو لکه بس بل حال یې ونه یا به یې زه ویشتی او یا به دا چې دا ما پرېښی لکه زه یې نه پرېښودم دی. یو ورور خو د وفات شو اوس د ورور راغلی وه ستا د مورکۍ خبره مو وکړه که نه قانون نه عدالت نه خو به پته لګي چې ته خلاصېږي یا نه خلاصېږي مور به دې معاف کړي نو بس دا اوس هر څه الله له علم دی چې مور معاف کړي بس الله به معاف کړي او چې مور معاف نه کړي بس دې کې اوس زه څه ویلی شم نه انشاءالله امید هم د الله نه شته چې معاف کوي به او نور به د هغې خوښه ده. د ستا د ورور مرګ سره او ستا جیل تلو سره څونه خلک متاثر شو چا چاته څه نقصان وشو؟ نو جی بس دا اوس به دې کې اوس ټول بس داسې وي چې به زموږ کور کې غم دی دا به درته ووایم چې به ټول کور هم ګډوډ شو مطلب ورور هم وفات شو موږ دلته رالو که نه نو به دې کې خو خوشحالي نه خفګان ټول یا دې ته وایي چې زه تېرېدم چې ما به مړ کړي دې دپاره بهتره اوس خو واقع شوې ده که نه بهتره نه وه چې داسې جرګه مرکه یا څه پولیس څه داسې ذریعه دې کړې وي؟ سرجي ټولو له په کلي کې مې هم ورته ویلي وو ټولو له ښه پته هم وه پوه نه شولې او بس دې ورور له ما په دې ورځ هم ویل چې زه تاڼې نه مخکې مې ورته ویل چې زه تا له ورور راغواړم چې ته مطلب تا له زه هېڅ هم نه یم چې ته ما نه مه یارېږه داسې خبره نشته خو چې ته ویل چې نه نه هېڅ خبره نشته دا چل دی واچل هغې نه پس زه بیا تاڼې ته لاړم خو لکه بس دې چې ما پسې لکه حقیقت او هر څه به وکړه نه لکه بلیک میل کولم یې زه او ځان یې لکه صفا کوم چې ته اوس پوه چې ما بلیک میل کوئ او شرموئ مې نو ما چې حقیقت ښکاره کوئ ته خو سعودي کې د 8 کال تیر کړي دي که نه اوس دې بیا واپسي کله وسه اراده دې وه داسې؟ اوس مې واپسي د 2مې میاشتې په 20 تاریخ باندې وه نو بس منځ کې دا حادثه راغله او ستا ورور لکه که نه دا 25-30 سال تاسو یو ځای تیر کړل داسې څه واقعه چې د ستا په سره څه جګړه کړې یا یو داسې واقعه چې هغه تا سره داسې ښېګړه کړې او هغه ته بار بار مخې ته ودرېږي؟ سر جي زه به ورته داسې وایم چې په دې دومره وخت کې مونږ سره بده خبره هم نه کړې نور هغه چړ چړ او دغه راځي خو داسې خبرې د دې ټولې خبرې دا خو زما ورور و زړه سر مې و دا زما ما ورته ویل چې دا زما په ټولو ورورانو کې ما له ګران ورور دا و ما د به خبره هر څه چې ما به ورته څه ویل چې داسې ده به ویل چې بالکل صحیح ده چې ده به څه ویل ما ورته دا نه ویل چې دا بس ما ویل چې داسې ده ده نو حد سره جوړو او بس د الله ته د هغې سره داسې کړو چې بس الله یې رحم وکړي. ستا د لاسه خو دا کار وشو هسې ته خلکو ته څه ویل غواړې چې د وروڼو په منځ کې جګړې راځي نو څه کول پکار وي؟ نو بس جګړې هر څه راځي که نه خو کوشش یې دا کوي چې څوک یې را داسې حرکت ونه کړي چې ورور وولي او دغه وکړي بس 2-3 کسه مشران دې راولي او خپلې مسلې حل دې راوباسي نو لکه دا ښه خبره نه چې یو سړی خپل ورور وولي او دغه شي نو دا خو لکه ډېره بده خبرې سړی دلته هم تاڼو کچرو او څه بل څه که نه دا هم پکې راشي او نور داسې څه خبره نشته بس الله یې رحم وکړي. د رور په قتل کې چې پولیس کم ملزم نیولې دی SHO سربند فواد خان سره به خبرې کوو چې دی دا ملزم څنګه نیولې دی او د ملزم په خپل تفتیش کې تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ جی فواد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعه چې کله وشوله نو دې کې باقاعده تور باندې FIR وشولو بیا اطلاع وشوله نو به مخبر په اطلاع باندې چې کوم دی تقریبا 3-4 غنټو کې دا ملزم مونږ په د بټتل په خوړ کې نیولې دی او باقاعده تور باندې د انکشاف کړی دی چېرې دا قتل ما په خپله کړی دی او دوی څه منشیات مطلب ایسیډکټ مو نو په دې وجه د روغ خپل ورور ویشتی دی د خپل رور په څه ویشتی او هغه الی قتل چې کوم دی هغه برآمد شوی دی نه؟ بالکل الی قتل برآمد دی چې کوم استعمال شوی او دا ایس ایډکټ دی ایس د سکینو په دې وجه باندې خپل وران شوی دی نو خپل ورور ویشتی دی. ګرانو کتونکو په دې حواله سره د حکومت ذمہ داریان چې کوم دي هغه بالکل واضح دي. حکومت لا پکار دي چې د ISO منشیات او د نشو نور شیزونو ختمولو د پاره او د دې مخنیوي د پاره سخت اقدامات وکړي. خو دا په کوم واقعیا باندې چې دا یو قتل شوی دی د دې سره دینه اندازه کیږي چې زموږ معاشره کم طرف ته روانه ده. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډیره مننه.